بسم الله الرحمن الرحیم. سراجی کا سبق نمبر 6 احوال اولاد الام. د اخیفی ورونو او د خویندو له احوال د تخای. احوال منه حالات، اولاد الام منه مور اولاد منه هغه ورونه خویندې صرف مور کی سره شریک وي. حضرت مصنف سے فرمائی و اما اولاد الام فلهم احوال ثلاثه. اما لاولاد الام فاحوال ثلاث. لون دوسر لیکلی ای الاخوة والاخوات لام. مور طرفنا ورونه خویندې هغو درې حالت دي. نمبر 1 السدس للواحد. کله خور یا ورور یو وي، صرف خور وي یا صرف ورور وي خو د مور طرفه دي ته به شپېږمه حصه ورکول شي. نمبر 2 د تخیص والثلث للاثنین فصاعدا. که چېرته بیا زیاتو لکه 2 دي یا د 2 نه زیاتو، دواړه خویندې وي یا دواړه ورونه وو یا چې شو دواړه ورکې یو خور بل ورور وو، دواړه ټچ شو، هېڅ پروا نه لري، دو ته دریمه حصه ورکول شي. مخته یوه خبره کوي که صدیقي غلط نه شئ، څه خور ته حصه کمه میلیږي ورور ته زیاته میلیږي، بېله مثاله ده. دا ځای کې ته ښایي چې مور طرف کوم اولاد د دې کې خور ته ورور حصه برابره ده، ځکه ذکورهم و اناثهم فی القسمة والاستحقاق سواء. نران او ښځې په تقسیم کې او په حق کې برابر دي. ذکورهم نران یې و اناثهم جلکۍ دا چې دي په القسمة په تقسیم کې والاستحقاق په حق حاصلېدلې کې سواء برابر سرابر دي. دریم نمبر حالت د تخیل یسقطون بالولد و ولد الابن و ان سفلا. مور طرفه ورور ده یا مور طرفه خور ده، څه کله سړی مړ شولو د داسې حالات کې لوړو سو د دې سړي وله زوای و یا یې المسای پاتې و او سره د دې یو د ورور پاتې و یا یې خور پاتې وه، ښه د صرف مور طرفه. اوس دغې خور او ورور ته به څه شی نه میلیږي، ځکه څه خپل زوی ډېر مضبوط ده، خپل المسی د هغو نه درجه کې سړي ته ډېر نږدې ده. دې څه ویسقطونه دو غورځي په چیز سره معنا ورته څه شی نه میلیږي. بالولد زوی د واجې نه، بچي د واجې نه، و ولد الابن المسي وغیره د واجې نه، اگر چې لاندې یعنې المسی لاندې درجې کې ده. و بالابي والجد بالاتفاق. بیا خو په پلار سره نیکه سره خو یا غورځي. و بالابي که سړی مړ شوی ده او د هغه سړي لکه زه مړ شوم نو اوس خور دی یو مو ورور د مور طرف نه صرف مو سره شریک دي. مثلا اوس د مو اباجان خو ژوندی پاتې نو دغو ته به هېڅ نه میلیږي، همده شی ته یم نیکه ژوندی پاتې ده ته هېڅ نه میلیږي، ځکه زدو ختم شول. اباجان د اداجان والا رشته ډېره مضبوطه. و بالابي والجد بالاتفاق. په دې کې د علماو اتفاق ته په دې سره خو حاصل کېږي. اوس تاسو وګورئ دې ځای کې ته درې حالات وښیلو. احوال اولاد الام سره تاسو دا لیکل شئ اخیفي خویندې ورونه، اخیفي نه وتل شي داسې ویل شي خیفي ورور او خور خی پیل شي، اخیفي جمع شولو. د مور طرفه خویندې ورونه د مغه ولا حالات دي. نمبر 1 دی څه که یو وي که یوه وي خو تېره کول به شي صرف شپېږمه حصه، صرف شپېږمه حصه به ورکوو، نور څه نه شي ورکول. او که بیا چې شی د 2 نه زیات وي، ښه السدس للواحد یلي کسې لاندې حاشي کې لیکلي السدس للواحد یو وي بیا ورته شپېږمه حصه ورکړل شي. قرآن استدلال درته کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن كان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت. خور ورور وي خو د چې طرفه مور طرفه فلکل واحد منهم السدس بیا شپېږمه حصه ورکول شي. او بل څه ویلو ده دویم نمبر حال کې څه والثلث للاثنین فصاعدا. یو وي که 2 وي که 2 نه زیات شي کله نو بیا ورته دریمه حصه ورکول شي. دا قرآن نه ثابت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. که دیونه زیات 2 3 شو خویندې دي که ورونه دي دا به دریمې حصې کې سره شریک وي. او بل ته څه ویلو څه په ده دریم حالت کې دو بیا غورځي سړي سره بچای مچای شي، په دې حالت کې دو غورځي دو دپاره چې شی بیا نشته دي.